من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. دې آیت مفهوم خو واضح دی، خو دوه خبرو ته پکې سوچو کا. اول دا چې دلته کفر او ایمان په لغوي معنا باندې استعمال شوی دي، بلکې دا وايي چې کفر په اصطلاحي معنا دی او ایمان په لغوي معنا دی. ويقولون نؤمن ببعض او نكفر ببعض کې اوی کفر په اصطلاحي معنا نه استعمالي، په لغوي معنا استعمالي. او يفرقوا بين الله ورسوله نه مطلب دا نه دی چې دا کوم خلک وایي چې تفریق بین الله ورسوله، او دې دا مطلب لري دا بعض بدعتيان چې هغه وایي چې الله او رسول یو دي او ته تفریق کې، او وایي تفریق کافران کوي. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، نو دا ورسوله خو نه دی بلکې ورسوله دی. دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عین نور دی او د نبی علیہ السلام علم او د خدای علم برابر دی، نعوذ بالله. او چې ته نه دی برابر نو تا ته وایي چې ګوره ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، ته خدای الله او رسولانو په منځ کې تفریق کې، تفریق مکه خو دواړه یو دي. نو خالق او مخلوق یو نه، او رسوله دلته نه، رسوله دی. نبی به هر پیغمبر د پاره مستا خو د هر پیغمبر مبارک دا عقیده نه ده، دا استاد سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا عقیده ده. درېمه خبره دا چې دا تفریق تفصیل خو قران په خپل کوي کنه، چې ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. سب پیغمبران منی او سن منی، تفریق مطلب دا دی یعنی الله او رسول په منځ کې د تفریق معنا دا ده چې الله منی او پر رسولانو کې سم منی او سن منی، چې د په قبيله کې نه منی، چې د په قبيله کې نه منی، چې د خوخ یې منی، چې د خوخ نه یې نه منی. په دې وجه نه منی چې الله تعالی پیغمبر دی. پیغمبر خو په دې وجه منل غواړي چې الله تعالی پیغمبر دی، نو دا ما په قبيله کې دی او کنه دی او دا واجب وي او کنه وي او که ما په خوخي خبرې کوي او کنه نه خوخي کوي خو ته به منو. او دا چې وی ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا مطلب دا دی چې پیغمبران منی او نه منی، نو حقیقت کې د ځان له بل څه دین جوړي. ان يتخذوا بين ذلك سبيلا د اسلام په مقابله کې بل دین جوړول غواړي. نو اولئک هم الکافرون حقا. نو دا په ذهن کې به دا حقا په کې د دې لپاره راغی چې د خلکو په ذهن کې بداوه چې یاره پیغمبران خو منی، خدای خو منی، او څه د اعتدال يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، وي بچ د اعتدال خبره خو کوي. نو الله تعالی وي د دې باوجود اولئک هم الکافرون حقا، دا خو سوچ کافر دي، د دې په کوپر کې اړو شک نشته. نه نور سره د حقا بکله لګي او کله نه لګي، خو دې سره حقا اولګ ځکه دې مبارک دا اشتباه پیدا کړي. نن سبا خلک په دې ډیر زیات یاره جی دا خبره خو کوي، هغه چې کوم نه مني هغه ته یاره دی کم از کم دا مولانا عبید الله سیندی په دیوبند نه ودل په دی وجه ایسته ول کوپر فتوی په لګولې و بیا راوسته بیا په کلمه په دیوبند کې ویله، ځکه دم دا خبره کولې چې یاره چاته دا چې دغه پیغمبر تعلیمات نه ملاو شوی او دغه نو اخر کو جنت ته بځي، ځکه چې خلک خو به یې سن سجي ګناه نه کړي او قتل نه کوي او دان نه کوي او دان نه کوي. نو خیر دې د پیغمبر تعلیمات ته نه ملاو شوی، نو یا استاد په دې کې شکار دی، ته د خدای نه انصاف ته اخلي، ته په الله تعالی بدګمانه چې الله تعالی بچا سره ظلم وکي، ته ډېر زیات منصف مزاج را لې،
د خلکو غم کې چې دا جنت ته ولې لاړ او جهنم ته ولې لاړ او د دې بس کېږي او د دې بس کېږي ستا بس کېږي د خپل ځان غم کوه او کوم کافر درته وایي چې زما بس کېږي ورته ته خپل غم کوه ته خپل غم کوه پاتې شو دا چې د اسلام په باره کې دا اعتراض راشي چې دا خلک به دوزخ ته بوځي نو د هغې اعتراض جواب دا کافي دی چې الله تعالی د ټولو نه ډېر زیات مهربانه دی ان الله لا یظلم مثقال ذره الله په چا باندې ذرې برابر هم زیاتې نه کوي نو دا نصوص کافي دي که نه چې الله تعالی چا سره ظلم نه کوي الله تعالی ډېر زیات مهربانه دی ارحم الراحمین دی الرحمن الرحیم د الله تعالی صفت دی نو ته په الله تعالی باندې ولې د ظلم ګمان کې ولې بدګماني کې په خدای باندې دا مطلب شو دا رست مسله اوس لږه ګرانه ده فبما نقضهم میثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف په دې وجه چې د خلکو وعدې ماتې کړې او کفر یې وکړو د الله تعالی د آیاتونو نه انکار یې وکړو او پیغمبران به وجل په ناحقه نو پیغمبر وجل خو خود په ناحقه خو دې په خپل هم پوهېده چې په ناحقه یې وجنو وقولهم قلوبنا غلف د دې خبرې په وینا د دې په وینا په وجه چې دې به زموږ زړونه د علم نه ډک دي یا زموږ په زړه کې د علم خبرې ځایږي او ستا خبره د علم نه دي دا به بل طبع الله عليها بكفرهم الله تعالی په دې باندې مهرونه لګولې د دې د کفر په وجه ورتبع الله عليها بكفرهم هغه ختم الله على قلوبهم خبره بلکې په اسانه شو چې ختم الله تعالی دا څنګه لګي چې سړی هدایت طرف ته روان دی والله وی تا وته نه پرېدم لکه پښتو کې موږ وایو تا هو پکې نه پرېدم دا چې ډلې باندې دا چای کنه نو یو ډلې له سړی را روان نه بل وته یې تا هو پکې نه پرېدم نو دا څنګه ده چې الله تعالی خلکو ته وایي تا پکې خو بالکل نه پرېدم چې نه چې فرعون پکې نه پرې خو موسی علیه السلام نعوذ بالله اساسا وکاله ستړی کو جو ورځه نه فرعون پکې هم پرې خو خو فرعون پکې په خپل ځان نه پرې خو فرعون ته تم راځه تا تم دعوت پیغمبر وته ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول نو پیغمبر خو هغه تم لګل دا مطلب نه دی خو طبع الله عليها بكفرهم او دا چې فلا يؤمنون الا قليلا دي لګي مان راوړي نه لګي مان ایمان دی وای لګي مان ایمان دی خدای لغوي ایمان دی دا قابل قبول نه دی په لګي مان کار نه کی دا لغوي ایمان وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيما يهوديان په حضرت مریم باندې ډېر غټ الزام لګول نو هغه د الزام ډېر بشمیره تفصيلات دي قرآن په اعجازي شان دی نو بهتان عظیما کې ټول خبر را دن نه کړه چې ارڅ چې ویلو خو دروغ ویلو او ډېر غټه د ګناه خبره کړې او وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله او دا د دې وینا چې مو عيسى ابن مريم چې هغه مسیح دی او رسول الله دی دا مو وجلې دی وجلنا مطلب عام طور باندې خلق قتل دی ته وایي چې سړی په اعلی باندې سړی قتل کی دې وجنه علماء دا لیکلي قتل نه مراد دلته هغه معنا مراد نه ده قتل معنا دار دی هغه د روح او د وجود تعلق ختم شو نو دی دا وایي چې مونږه مسیح عیسی ابن مریم وجلې جا رسول الله دی دا خبره چې مسیح دی او دا خبره چې رسول الله دی دا عیسایان نه من عیسایان چې دی هغه عیسی علیه السلام يهوديان عيسى عليه الصلاه والسلام ته مسیح وای او نو ورته رسول الله وای نو دا خبره چې دا قران د عیسی علیه السلام هغه صفت کوي دا هغه شان او چته ځکه چې هغه يهوديان شان کته کوي او قران شان او چته نو دا مسیح او دا رسول الله په قران دا الله تعالی په خپل د عیسی علیه السلام د شان او چتهولو د لپاره د الفاظ شامل کړی دي ورنه عیسایان خو هغه ته يسوع وای يسوع صرف د عیسی باندې نوم ورته وای نو ورته مسیح وای او نو ورته البته عیسایان ورته وای عیسایان ته یسوع وای او مسیح هم ورته وای او د رسول الله په ځای ورته ابن الله وای خدا خو خبر د يهوديانو نو دی وی مونږ وجل وما قتلوه وما صلبوه دی وجل ابن ده او دی سلیته خجول ابن ده صلبا يسلبو
یو خو صلبه په سین سره دی یو سواد سره دی صلبه نو سوله څه ته پښتو کې وته موږ به سوله دار ورته وي دار په فارسی کې ورته دار وي سر چې سر د دار ته وخیږي نو ال سردار اله سرداري نه ملاوي په نوم خو سره سردار او سر چې سر د دار ته وخیږي سردار شي څو د اسلام لپاره په دار شي نو هغه دا سرداري بیا په حقیقت کې سرداري نو ما صلبوه معنا دي سولته ورخېجول هم نه ده دا ترجمه منځګه کوي چې قتلوه کو د قتل هغه نفي خو مخکې وشو کنه وما قتلوه وجلې نه ده وما صلبوه او دي سولته ورخېجول هم نه ده سولته بل سره قتل عيسى عليه السلام سولته نه ده قتل نو دا چې دی وایي چې قتل دا د يهوديان چې وایي او د عیسایان چې وایي عیسایانو صلیب په غاړه کړل او يهوديان موږ وجلې نو ولكن شبه لهم شبه خود مجهول شي غدن یا ولد لهم مفعول به ک مفعول ما لم يسمى فاعله نو ولكن شبه لهم دي ته خبره مشتبه شو یا شبه کی ضمیر د عیسی علیه السلام تراجع کا نو ولكن شبه د عیسی علیه السلام مشتبه یعنی د عیسی علیه السلام معنی څه یعنی مقتول دلته خبره دا د قتل روانه ده نو ولكن شبه لهم دا مقتول چې د دی وی چې مونږ عیسی علیه السلام وجلې ده نو چې کوم سره وجلې شوی دی هغه مقتول شبه لهم هغه مقتول دي ته مشتبه شو مقتول څوک دی نو دی باندې دا خبره غړه وړه وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه کم کسان چې په دې کې اختلاف کوي هغه سره پوره دلیل نشته هغه په شک کې چې څوک وي وجلې شوی دی څوک نه دی وجلې شوی هغه ته اصل معامله نه معلومه اگر چې یو باسلیدیه فرقه ده په دې کې باسلیدیه په خوا زمانه باسلیدیه چې کوم فرقه ده باسلید صاحب چې کومه ده 140 عیسوی کې وفات ده د درسته خبره کوله دته مخکې چې کوم هغه پولس يهودي او حقیقت کې د عیسی علی السلام مقابل دشمنو بیا لار چته چې لې ملي وشته بیا چې راغی وي ماته عیسی علیه السلام په خوب کې راغلی دی چې زما د تعلیمات دنیا ته عام کا نو دا د تسلیث عقیده دا د کفاره عقیده دا د سولې د خېجولو دا ټول خبرې بیا د مشهور کړ او الټه بیا د هغه کسانو ته بدعتيان وي او منحرفین ورته وي چې د عیسی علیه السلام اصل تعلیمات دنیا ته وړاندې کول لکه د عیسی علیه السلام چې کوم اصل مرګریو نو پای کې ټول نه بهترین طریقې سره د عیسی علیه السلام د ژوند بیان کړی دی هغه برناباس دی او برناباس پر انجیل باندې دنیا د هغه وخت نه پابندي لګول د عیسائی دنیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا نه د نبی رسول الله د پیدایش نه مخکې په عیسایانو کې د عیسایانو یو مجلس مقرر شو په مجلس کې هغه په څه کتابونو باندې پابندي ولګوله پای کتابونو کې یو کتاب انجیل برناباس اداغه نه علاوه دا کوم مشهور سلور اناجیل دي اناجیل اربعه متی لوقا مرقس او یوحنا انجیل متی انجیل لوقا انجیل مرقس او انجیل یوحنا دا سلور انجیلونه په دې کې معتبر دي دا مشهور دي او په دې معاملې کې چې تاسو ګورئ نو انجیل لوقا او انجیل متی دواړه چې ګورئ نو هغه برته ټول تفصيلات وي چې دا غي خلاصه تاسو باقی خبره خدای چې انجیلونه خو الله تعالی انجیل خو یو را لګل او عیسایان ته تاسو کې اجازه وي سلور دي مو ورته وایي چې اصل انجیل دا برناباس او اوس خبره ډیره زیاته واضحه شوې ده اوس دا واضحه شوې ده چې په ترکی کې اوسو کاله مخ کې سمګلران روانو هغه باندې پولیسو چاپه واچوله هغه سمګلرانو سره یو انجیل برآمد شو هغه د بيزي په چمړه باندې لیکل شوی دی په سرو زرو په تارونو 52 لګبګ سفیدی او په سونه لیکل شوی دی وجنه هغه مټاوي ګمنه او په چمړه د پاسه دی هغه چمړم په خپل ځای برقرار درنګ شوی چمړه او هغه لیکل په سونه چې شمشوي دي نارم برقرار او پایګر محمد صلی الله علیه وسلم نوم بار ذکر شوی محمد صلی الله علیه وسلم د دې وجنه پوپ بینیډکټ چې هغه غیب دی دا خبره پروس کړه ته ما کړی کم کسان پروس کړه په درس کې شریک چې پوپ بینیډکټ ولې غایب دی سره د 40 کارډینیل نه سلويخ داسې کارډینیل پادریان دي چې هغه بالکل پوپ ته نږدې دي په مرتبه کې نو هغه د دې انجیل د کتونه بعد غایب دي ځکه دا انجیل هغه کتل
چې دا انجیل یې وکتو نو هغه پوپ بینیډکټ و استعفا ورکړه چې زه په دې نه پس دا عهده نشم ساتلی. نو دنیا ته یې وښوښایه که نه چې مړ دی ژوندی دی د هغه نه دنیا تپوس وکړي چې د هغه څه عقیده ده د اسلام په باره کې. اوس خو په عیسایي دنیا کې یو حل چل دی، خو چونکې میډیا چې دی نو هغه خو د یهودیانو په قبضه کې ده او مسلمانانو سره چې دي خو یریږي کني دې دنیا ته به دا خبره ثابته شوې وي چې عیسایان اوس ورځي او د خپلو پادریانو نه تپوس کوي چې پادري بابا دا راته اوس ووایه چې دغه انجیل ټیک دی که غلط دی. دا خو د نبي علیه السلام نه 50 کاله مخکې 100 کاله مخکې لیکلی شوی. هغه انجیل چې په دې ترکي کې برآمد شوی دی د هغې په باره کې تمامو غیر مسلمو عیسایانو یهودیانو غیر وابسته خلکو چې څومره ساینسدانان ماهر هغې ټولو ویلي دا نبي علیه السلام د پیدایش نه مخکې لیکلی شوی. په دې کې اړو اختلاف نشته، د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې لیکلی شوی. چې د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې لیکلی شوی دی نو ته خو دا الزام نشي لګولی چې دا د مسلمانانو سازش دی. نو هغې د خپلو پادریانو نه تپوس کوي چې دا انجیل کې خو د محمد صلی الله علیه وسلم نوم دی، نو ته راته اوس ووایه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم ټیک دی او زمونږ انجیل هم ویل دی ټیک دی، تاسو ولې زمونږ پلاران نیکونه دوزخ ته ولېږل؟ دا د خپلو مشرانو تپوس کوي. مونږ خو پرېږده، خو تاسو زمونږ مشران د اوسه پورې ټول جهنم ته ولېږل، کافر هم کړه. نو د دې ذمه داري په چا او پادري کاکا جواب نشي ورکولی. نو پوپ بینیډکټ په باره کې زه تپوس کوم او د هغه 40 کارډینیل په باره کې تپوس کوم چې هغه څه شو، مړه شو نو ولې مړه شو، او که هغه ژوندي دي نو هغه ولې دنیا ته نه راښکاره کېږي چې دنیا ته دا تپوس وکړي چې ته خو پوپ پاتې شوی دومره لوی. نو تا چې دا انجیل وکتو د هغې نه بعد ستا د انجیل په باره کې او د پیغمبر علیه السلام په باره کې څه رایه ده، ته څه ویل غواړې؟ نو د هغه رایه همدغه ده که نه چې هغه به وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی او دوی به ورته وایي چې ته پادري ته دومره لوی سړی وي او چې ته مسلمان شې نو دا باقي عیسایت خو په سیند لاهو شو، نو خو ډوب شو. نو دا په دې دروغو خو دا نه راټینګېږي خبره. ته چې وایې چې زه ډېر حقیقت پسند یم، نو چې حقیقت پسند دی نو دا خلک ولې ورک دي، دا دنیا ته ولې نه راښکاره کړي؟ نو وما قتلوا ولكن شبه لهم. دا اشتباه خلکو ته څنګه پیدا شوه؟ اشتباه خلکو ته دا پیدا شوه چې دې کې 3-4 خبرې ذهن کې کېنوه. اوله خبره خو دا ده چې شام او فلسطین، اول دا زده کړه چې دا شام چې ورته مونږ وایو نو دا اوس سیریا چې ورته وایي سیریا، نو دا سیریا د دې شام حصه ده. اصل شام دا نه دی. اصل شام چې دی په هغې کې دا موجوده فلسطین، دا موجوده اسرائیل، دا موجوده لبنان، دا موجوده بیروت او لبنان، دا علاقې ټولې، او دا موجوده شام سیریا، دا پکې ټول چې شامل کې نو دې ته شام اصل شام. نو دې شام او په دې فلسطین په علاقه باندې چې کوم ځای کې عیسی علیه السلام په عیسی علیه السلام فلسطین کې پیدا دی، نو دا علاقه چې دی دا اوسېدل پکې په دغه زمانه کې یهودیان، باشندگان یهودیانو د دې ژبه خپله سوریاني ژبه وه، لیکن حکومت او عدالت او سیاسي غلبه په دغه وخت کې د رومیانو او رومیان او شامیان د رنګ روغن نه د یو بل نه داسې بدلو لکه زمونږ د بر صغیر خلک چې د انګریزانو نه بدل. انګریزان دلته چې راغلل نو د انګریزان چې څنګه د بهر نه راغلي خلک نو داسې په دې شان باندې هم د رومیان د بهر نه راغلي حکومت دی کو، عدالتونه، جیلونه، اختیارات سیاسي او هر قسمه اختیارات د دې په لاس کې. دویمه خبره دا ذهن کې کېنوه چې انجیل په دې خبره باندې ګواه دی او تفسیر کبیر هم دا خبره لیکلې ده چې د عیسی علیه السلام مزاج داسې و چې هغه به داسې عامو خلکو سره ډېر مخلوط کېده نه. خپلو د قرآن د هغه د دې ملګرو تذکره چې کوي نو حواریین وایي، نو مطلب یې دا دی چې د خپل حواریین خاص ملګري وو، هغې سره به د ناسته پاسته ډېره وه او د هغې نه علاوه د عامو خلکو سره ډېره زیاته ناسته پاسته نه وه. نو خلکو به په نوم خو پېژنده چې دا سړی دی، خو د رنګ نه پېژنده چې مخې له وله ورغلی وی نو د رنګ نه پېژنده چې دا هغه سړی. دوه خبرې شوې. درېمه خبره دا ده چې د تاریخ دا لیکلی دی او د عیسایان د دې خبره نه انکار نه کوي چې دا چې کوم پیلاټوس ورته وایي په هغه زمانه کې چې د دې فلسطین د عدالت کوم لوی جج و د هغه پیلاټوس نوم، نو هغه پیلاټوس چې دی هغه نه غوښته چې عیسی علیه السلام له د دې په وینا باندې پانسي ورکړي، ځکه د هغه د دې سره څه کار نه و
چې کله د يهوديانو په عيسى عليه السلام باندې مقدمه بار بار راوړه او دباو به اچو په عدالت باندې الته به بار خلکو لا را پاسولي به چې دا یو کس دی چې دا زموږ په دین کې نوې نوې خبرې کوي او د خلاف د عوامي جوش او جذبه به خلکو کې پیدا کوله نو هغه خلک چې د مخالف کړیو نو دای په عدالت یو قسم له دباو او چې نه دمونګه هغه ورته پیلاتوس وته بار بار وی چې دا سړی ماته ټیک سړی ښکاری او زمونږ ته دنه څه تکلیف نشته دا استاد دنه کورنۍ سره معامله به نه به او موږ ته خو دنه څه مسله نشته لہذا ته خو دله پانسی نه و چې دی بیا بالکل مجبور شو هغه ته هغه په دې باندې پوښتنه چې ماته خو یو بلوه جوړیږي ځکه چې دا اکثریت باشندگان هم دي بلوه راته جوړي نو دون هدا پورې بیا د دې د هغه زمانه چې کوم ثبوتونه را پیدا شوي دي خاص کر مولانا عبدالماجد دریابادی رحمه الله په دې باندې خسته لیکل کړ نو هغه وخت هغه بیا ولګي چې ردین ډیر زیات مجبور شو نو د مجمع عام تر وته او بیر اواسته او لاسونه وینځل او خلکو ته وی چې تاسو گواشه چې د عیسی علیه السلام د مرګ الزام به ورې په معنی دا په يهوديانو باندې پتا سو به په ما باندې زړه د الزام نه بری او بیا دا نه بعد هغه فیصله ورته دین نه پرې خو دي ته په فیصله کې جلدی زکه وا چې دا اخرنه فیصله چې د عیسی علی السلام خلاف د رومي عدالت کوله نو دا د جمعې ورځ و او د عیسایانو عقیده خدا ورته د خالی په ورځ باندې او پانشي ور کول نه دی په کار خو زموږ محترمه ورځ ده او دا غیم د عقیده وا چې سباله کدا پاتې شنو بیا په بل ورځ او دا سره په ذهن کې مننه نه دا یو ورځ مهلت هم دل ورکی نو دا غوښتل چې به هر صورت چی خو چې عیسی علیه السلام ته نن پانسی ملاو شي په خداوا چې التا د عیسی علیه السلام نه علاوه دوه نور کسانو چې هغه رومیان اغیلم پانسی ملاو شي او د پانسی ظاهره خبره ده چې کوم عدالت دی او کوم پانسی ګارد دی نو د عدالت او د پانسی ګارد په منځ کې خو څه فاصله ای او سب په جیلونو کې چې پانسی ورګه کیږي نو په جیل کې عدالت خو نه او عدالت په یو ځای کې او پانسی ځای بل ځای کې نو دا چې په هغه زمانه کې هم د پانسی ځای بارو او دا دنیا غړ راغله د چې بار ته چې به وباسي د عیسی علیه السلام خلاف او الته ټیم هم دا چې د دې تعدید الته د عیسی علیه السلام نه علاوه دوه نورو کسانو تم پانسی ملاو شوی را بل یو طریقه په هغه زمانه کې دا و چې د پانسی د پاره دوه لرګي لکه دی لرګي ته ګور دا یو لرګي په پانسی ګارد کې چې کوم ځای کې پانسی ورګي الته خخ دی او دا بل چې کوم دا صلیب دی د انګریزي دا ټینه ده دا څه ولګاو دا د پاتې چې کوم لرګي دا بالته په عدالت کې پروت او څنګه چې یو سړي لپاره پروانه دي چې دغه فلان کې سړي باندې د پاسه دغه وخت نو هغه د معنی ټول کې زیاته د لیکلو میکلو دا ډېر زیاته دغه نه ونو هغه کې به یو اسانه طریقه دا و چې کم سړي باندې پانسی وخت نو هغه ته به غلرګي ور پښاکو چې دا په لاره زیره په لاره کې چې سوکي نو هغه په یو قسم لخپل غصه هم په شړای او دا ورته لپاره یو قسم له ذهني اذیت چې د پریام خلکو کې رواني او د پانسی غلرګي پښای نو دا بده پښاکی الته وړي نو الته پولیسو ته مې سم مسله نه خو د جیل دروازې ته څنګه ورورسیږي او د چا په شا باندې غلرګي نو بل دلیل تاجت نشته کوم دا سره د لرګي پښا کړي هم د پانسی کوي دا صورتحالو چې دا غي دوه کسان چې هغه رومیان دي دا غي رومیانو په ځبانه هغه عدالت د دې يهوديانو په دباو هغه لرګي نور تم ورپښا کېدې شو خو دې عیسی علیه السلام ته ورپسر کړه چې د دې دشمن خو هغه او هغه نور خو د عدالت دشمنانو بس ټیک شو هغه د سزا ملاوي داسې نو عیسی علیه السلام چې په لار روانو نو دام يهود د انجیلونو دا خبره لیکلې ده د مرقس او د متى انجیلونو دا خبره لیکلې ده چې عیسی علیه السلام په دغه ورځ بیمار چې بیمارونو په لار روانو چې روانو چې کوم پولیس ورسره نه هغه وی چې دا د يهوديانو او ته چې دا داسې روزي خدا خو بالته ما خامله مونږ راسي او چې ما خامله مونږ راسي خو بیا مونږ دلنن پانسی نشو ورکولای نو دا به یو ورځ پاتې کیږي نو دې څه علاج دی نو دا علاج دی چې سړی راونی سي چې هغه سړی دا لرګي والی نو هغه به مخ رواني او د ورپسې نو چې لکس پکی او بوج وسره نو لک تیز بزي نو شمعون کلینی یو کس دی هغه راونی بعض خلکو دا نوم بل سم لیکلې ده بهر خو عام طور باندې ته دي شمعون هغه جراونی
نو هغه ته دا پانسي دا لرګي ته پغاړه او چغې دي او سوري دي او دا يهوديان چغې وي او تاویږي او روان او دا ارچا جلدی ده نو چې الته جیل دروازې له څنګه ورسېده نو پولیس والا چې ولید چې دا خو شمون سره لرګي دا غو دا به یې څنګه خو پیژندل نه کړ هغه یو خدا چې هغه پولیس والا هم د روميانو سره او داګه د پاره دا ټول يهوديان پرنګونو کې داغه او د دې فرق نه راوي چې ما ته څه پته چې کوم یو د کوم لرګي راغستې نو او هغه جذبه د يهوديانو دومره تیزه و چې پایګه سره دې پته نه لګي دا هغه چې ډېر زیاتې والي خو هغه چې چاوي نو هغه وردن نکو هغه د عیسی علیه السلام په ځای باندې او دغه وخت عیسی علیه السلام الله تعالی برکړي دا هغه د اسباب او تحت خلق خبره کوي وردا داسې فوزي ته ورته داسې ما چې ته به کوم انداز کې وینو د معنا نه ته به داسې یقین وساته چې واقعیات کوم دا خبر ځکه چې واقعیات کوم داسې وي نو بیا خو د شبه لهم مطلب نه ښکارا کوي خو ممکن راځي د دې وجنه خلکو ته اشتباه را پریوته چې هغه اصل سړی سو اصل خبره بل اصل خبره دا چې دا خبره دی تفاسیر لیکلم دا او تفسیر کبیر امام رازی رحمه الله دا خبره لیکل دا چې عیسی علیه السلام له یو کمال او یو معجزه الله تعالی دا ورکړی و چې هغه خپل شکل بدلاو هغه خپل هيئت بدلاو او دا عین ممکنه ده دی باندې خبره زین بالکل اثر اخلي ولی ځکه چې دا عیسی علیه السلام هم هغه د الله تعالی رسول دی چې د قیامت ته نږدې د دجال د فتنې د سرکوبې د پاره به الله تعالی ډیر علي عیسی علیه السلام او د دجال لا زمانہ چې کومه ده او د دجال لا فتنه چې ده په دې کې د ساينس او د ټیکنالوژي او د دې ډیر لوی مقام او یو ډیر لوی رول نو دا د مخکنه الله تعالی عیسی علیه السلام لا یو د اعجازي شان ورکړی لري چې هغه د په دې جادو کې یا د لکه اوس فرق سره دا ویل شي کنه دا د جادو نه خدای په دې سيزونو خور سره متاثر کی په دې موجوده ټکنالوژي نه سره دا متاثر دي نو عیسی علیه السلام الله تعالی د تاثر نه بد شاتله دي او د دې وجنه چونکه هغه الله تعالی نور معجزې چې ورکړي پای کې یو معجزه دا ورکړي چې هغه خپل هيئت بدلای څنګه ملائک دا قران چې وایي کنه وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ نو گویا کہ د جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ملائکه کې خدا کار دے ملائکه له خدا اهلیت الله تعالی صلاحیت ورکړي چې هغه په مختلف شکل کې متشکل کی او د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سره خصوصي تور الله تعالی د جبريل علیہ الصلوۃ والسلام تعاون بر همیشه برقرار ساتل دی او ايدناه بروح القدس نو په دې تایید به روح القدس کې کېدې شي چې یو وجدامي چې څنګه روح القدس او جبريل علیہ الصلوۃ والسلام او ملائک مختلف شکلونه بدلای نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی روح ویل دي نو دې مطلب دا د پاکیزګي او روح خو دې ته وایي چې د ماده ته ضرورت نه نو دا الفاظ د قران مجید یو دا دی وروح منه یو وأيدناه بروح القدس او بل دا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا بل اعجازي شان چې د اخرانه فتنه د سرکوبې د پاره الله تعالی دی لیږي او بل د امام رازی دا تصریح دا ټول خبره د دې خبره گواہی کوي چې عیسی علیه السلام واقعي په خپل هيئت بدلولو دا کمال الله تعالی عیسی علیه السلام له ورکړل نو ارشد چې وا چې په دې لار دا خبره شی او کنه دی عیسی علیه السلام فرانسې ته ورنږدې کړل او په دا وخت کې هغه شکل الله تعالی بدل کړل او دا په بل سره دی ورټلواله چې زته اوس ورخیږي ځکه چې دی عیسی او دی عیسی روایتو کې دا راځي چې هغه په دغه باندې په فرانسې باندې دا وی چې ایلی لما شبقتنی دا د عربي دا سوریانی او د عبرانی جمع دی عربي ته ډیره زیاته نږدې ده ایل چې د ایل په عبرانی جبه کې او په سوریانی جبه کې ایل الله ته لکه اسرائیل یعنی عبد الله دا جبرائیل اسرائیل اسرافیل عزرائیل دا نمونه د عربی نه دی بنیادی طور نه جبرائیل د عربی نوم دی او نه اسرائیل د عربی نوم دی او نه اسرافیل د عربی نوم دی او نه اسرائیل د عربی نوم دا ټول نمونه چې د عبرانی دي کې دا ایل لفظ دی د الله د پاره استعمال شوی نو هغه په وخت وی چې پاسه ته وخت هغه وی چې ایلی لما شبقتنی دما خدای د چاته پرې خودم نو مو عیسایانو ته دام وایو چې ته چې عیسی علیه السلام پانځه شوی انت خو د خدای زوی دی نو خدای سره په خدای کې شریک دی نو هغه خدای ته وایي چې خدای دې چاته پرې خودم پته ولګی د ستاره خبرم دروغ ده چې ته چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی او دا خبرم دروغ ده چې پیغمبر چې دی هغه د پانځه په وخت کې هغه چې نه وایي پیغمبر خو د استقامت یو غری په هغه وخت کې
هغه فریادونه خو نه کوي او بل چاته فریاد او یا چې الله تعالی ته کوم فریاد کوي نو هغه په چغه کوي چغه وایي چې تی چغه اوري او ته په خوشالېږي چې وګورو تا غره چغه وایي نو اندازه دا ولكن شبه لهم بهترین مفهوم دا دی چې ولكن شبه لهم الله رب العالمین عیسی علیه السلام ته د شکل او د هيئت د بدلیدو قوت ورکړو دا اعجازي شان ولا ورکړو نو بس عیسی علیه السلام الله تعالی اوخیدو او د بل سره پانسي وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه کم خلکو چې وسط د په باره کې اختلاف کړي دي دی بیا په دې کې مختلف قسم فرقې دي څوک وایي پانسي شو نو عیسایان هم وایي پانسي شو يهوديان هم وایي پانسي شو نو د دواړو فرق څه شو نو عیسایان وایي مونږه پانسي کړو او عیسایان وایي يهوديان وایي مونږه پانسي کړل که زموږ دشمنو او عیسایان وایي چې پانسي ځکه چې هغه د يهوديانو دشمن نو زموږ دشمن نه وو عیسایان وراله پانسي دا جيري فالويل دا بوش چې کله دا اوسنه دا جونیئر بوش دا 2003 4 5 کې چې دا په عراق او په افغانستان حمله کړه هغه بوش یادو یو دا بل بوش پلار هغه چې په عراق حمله کړې و بل دا بل نو دا جونیئر بوش دی د یو پیرو په دې دغه کې په دې امریکا کې او د امریکا کې یو تنظیم جوړ شوی دی چې هغه د عیسایانو او د يهوديانو مشترکه تنظیم دی هغه وایي چې اصل کې د عیسایت او د يهودیت دواړه یو دین دی او دا یو دا څه خلکو جدا کړي دا د يهوديانو یو سازش دی چې د عیسایان په خپل لار راړي کار کوي نو د دې فکر التعلم بردار په امریکا کې چې داغه سړی نوم دی فالویل جيري فالویل او دا بوش چې داغه مرید دی یو قسم نو دا جيري فالویل یو ځل انټرویو ورکړی و په دنیا کې درې غټ خلک دي یو عیسی علیه السلام دی یو موسی علیه السلام دی یو محمد صلی الله علیه وسلم وای دا دوه کسان چې عیسی علیه السلام او موسی علیه السلام دي د امن علمبردار او دا یو کس پکې چې محمد صلی الله علیه وسلم دا د یینه د پیولو علمبردار دا خونریز دهشتګرد نعوذ بالله دا به بي بي سي ته انټرویو ورکړه په هغه کې په برتانیې کې نو ما هغه جواب ورکړو هغه ایمیل باندې ما ورته ویل چې دا خبره خو بخیر دی رښتو کوو چې محمد صلی الله علیه وسلم د امن علمبردار او کنه د خونریز علمبردار خوستانه دا تاسو کوم تراته دا وایا چې عیسی علیه السلام خوستا په نسبانه د امن علمبردار دی بجلی به ځای نه لانو دا خبره بخیر دی رښتو کو دا مخکې وایو چې عیسی علیه السلام او موسی علیه السلام خو د امن علمبردار دي نو مدار ته وایي چې عیسی علیه السلام څه شو په خپل مرګ مړ دی چا وجلې دی که روغ اسمان ته ختلی که اسمان ته روغ ختلی خو بیا زموږ عقیده د مسلمانانو ومنه که په خپل مرګ مړي نو داسې یو ثبوت راله راکړه چې کله مړ دی تاریخ وفات کم یو دی او قبر یې کم ځای کې دی او که چا وجلې نو دا به راته ښایي چې دا چا وجلې دی ولې وجلې دی نو وجلې خو عیسایان وایي چې یهودیان وایي موږ وجلې دی او وایي انا قتلنا المسيح عیسی ابن مریم رسول الله وایي موږ وجلې نو ما وایي چې ته وایې چې عیسی علیه السلام د امن علمبردارو او کم قوم د اوسه پورې دا عقیده ساتي چې او دا د امن علمبردار ولا موږ په سولې کړی وجلې پانسي کړی دی نو دا راته ووایه چې دغه خلک دهشتګرد دي که نه دي او که دا دهشتګرد نه وي نو ته بیا دهشتګرد څه ته وایې د ټولو نه لوی دهشتګرد خو هغه دی چې تا د وینا مطابق په ټوله دنیا کې چې د عالم د امن دپاره کار کړی دی نو هغه بغیر وجې نه پانسي کوي نو بیا نشه زه د دې په انتظار یم چې ته دا ووایې چې یهودیان چې دي دا په ټوله دنیا کې دهشتګرد او ظالم قوم دی دا ووایه کني بیا د غاړې نه دا صلیب لري نو دا جمله چې مې ورته لېږلې ده نو هغه 2003 دی او دا 2017 دی دی بل مال جواب راکوي ځکه جواب د دې خبرو څه جواب
البته دا خبره ذهن کې کېنوه چې الله تعالی خو عجیبه د دین دپاره دا په هغه زمانه کې خو بیا نو والله اعلم چې هغه زمانه کې به د چرچ اف انګلینډ سربراہ څوک و خو 2008 کې ماته یاد دي چې په 2008 کې د چرچ اف انګلینډ دا د چرچونو ځان له مختلف دغه دي د انګلینډ والو په ځان له چرچ دی او دا ولې ځان له شوی دی د هغې له ځان له تاریخ دی چې هغې د دې کیتولیک او پروټسټنټ او د دې نه جدا شوي ولې دي نو هغې چرچ اف انګلینډ یو ځان له سیسټم دی د هغې په خپله د ملک برطانیه او یا بادشاه چې کومي د هغې چرچ سربراهي آیني سربراهي دی په خپله سیاست او مذهب موږ ته وایي مذهب او سیاست جدا کې او ته د یو عیسایي نه تپوس وکړه ورته وایې د چرچ اف انګلینډ سربراہ قانونا څوک دی نو درته به وایي چې کوین الیزابت دا د چرچ اف انګلینډ سربراہ ده نو ورته وایي چې بیا موږ ته څنګه وایي چې دین او مذهب جدا دین او سیاست جدا دي تاسو دواړه یو کړي دي هغه سیاست هغه مذهب په خپل قابو کې راوستی دی که نه مذهب په قابو کې راوستی دا مذهب رانه بې قابو نشي چلته نو دې وخت کې بیا په 2008 کې د هغې چې کوم دویم نمبر سربراهي که نه قایم مقام سربراہ چې کومي نو د هغه نوم روون ویلیم نو هغه روون ویلیم بیا دا بیان ورکړی و چې په ټوله دنیا کې دا عیسایي دی د چرچ اف انګلینډ دویم نمبر عملا سربراہ دغه یو قانوني سربراہ هغه کویني یا بادشاهي نو هغه چې کومې عملي سربراہ و نو هغه په خپله ووایي هغه هم د BBC د انټرویو ورکړی هغه دا ووایي چې په ټوله دنیا کې د امن دپاره چې محمد صلی الله علیه وسلم په یوازې کوم کار کړی دا بل چا نه دی په یوازې چې محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا د امن دپاره کار کړی دا بل چا نه دی او بیا دویمه خبره دا وکړه وایي چې که زما وس کې دی نو د شریعت بعضې احکام به ما د شریعت بعضې لفظ خو ما ووایي د شریعت احکام به ما په دې برطانیه کې نافذ کړي دي د شریعت احکام عیسایت نه د محمد صلی الله علیه وسلم د اسلام احکام وایي ځکه د دې نه بغیر نه خلکو ته حقوق ملاویږي او نه امن راځي او نه عدل الانصاف قایمیږي او نه ګناهونه او جرایم او دغه ختمیږي جرایم چې ختمیږي نو دا به بیا په یې باندې ډېر لوی واویلا وشوه په هغه زمانه کې ګورډن براون چې دی د برطانیې وزیر اعظم امریکا کې د هغه نه چا تپوس وکړو ستا سربراہ خو دا وایي د چرچ سربراہ هغه د اسلام خبرې کوي ته څه وایې د هغه مبارک نو هغه هم داسې نرمه غوندې خبره وکړه وایي هغه معمولي سړی نه دی هغه پوهه سړی دی هغه چې کومه خبره کړي ښه په پوهه به یې کړو بدونه خبره یې وکړه نو دا هغه خلکو د جواب دی وایي چې عیسی علیه السلام وسه مو ته دا ویلی چې عیسی علیه السلام د امن پیغمبر دی نو دا صلیب یا لرې که او یا ماته ووایه چې دا پیغمبر د چا وجلی دی زما خو دا عقیده ده چې نه دی وجلی اگر چې بیا هم یهودیان دشمنان دي خو ستا خو دا عقیده ده چې رالی وجلی دی چې رالی وجلی دی نو ته خو د یهودیانو خلاف راپاسه که نه هم د صلیب په غاړه کړی دی چغې وی او هم د هغه یا چا ملګرتیا کوي چې چا د پیغمبر دله وجلی دی او د امن پیغمبر وجلی دی نو دا قرآن د دې دپاره وایي ما لهم به من علم الا اتباع الظن دې دپاره په دې باندې هېڅ علم نشته سوا د ګمان د تابعدار دې ځای کې بعضې حضرات راغلي دي وایي د دې ګمان وایي دا اجتهاد چې مجتهد چې اجتهاد کوي خو دا خو ګمان باندې مبني دی او ګمان باندې خو خدای پاک رد کوي لهذا اجتهاد او دا اجتهادي دا پوهه اجتهاد چې ژوندي دی نو د هغې مطلب دا دی چې دا خو قرآن پیغمبر سلسله خو ختمه شوې ده نبی علیه السلام خاتم النبیین دی نو هر عالم څه پیغمبر خو نه دی که اجتهاد ته امر یقیني وي نو دې معنا دا ده چې بیا به اختلاف نه گنجایش نه ورکوي بیا به اختلاف نه وي او پر اختلاف کې ځان له امتحان هم دی یو ازمایش هم دی یو سهولت هم دی پکې دا چې کوم اجتهادي مسلې دي او په دې اجتهادي مسلو کې دا اختلاف راغلی دی نو یو د دې دا ژوندیوالی دی او بل د دې دا نفسي وجود دی نو دا نفسي وجود رحمت دی هغه نه یم چې حدیث کې راغلی چې اختلاف امتي رحمه هغه صحیح حدیث نه دی د هغې په بنیاد خبره نه کوم د امام مالک په بنیاد خبره کوم امام مالک او امام احمد ابن حنبل وی امام احمد ابن حنبل مشهوره خبره ده وی زما قطعا دا ارمان نه دی چې امت کې د اختلاف نه وي زه ویم چې دا ښه خبره چې امت کې اختلاف دی ولې هغه وی د اختلاف ته زه اختلاف نه ویم وی د اختلاف ته اختلاف مه وایه د امام احمد ابن حنبل هم دا خبره وی دې ته اختلاف مه وایه دې ته توسعه وایه توسعه امام احمد ابن حنبل له یو سړی راغی ورته وی زه د امت په اختلافاتو باندې یو کتاب لیکل غواړم هغه ورته وی چې څه کتاب لیکل غواړې ولیکه خو نوم ولا اختلاف مږده نوم ولا توسعه کېده وی توسعة الامه
چې په امت کې الله تعالی توسعه الشریعه توسعه الدین نو په دین کې توسعه ده په دین کې اسانی ده هغه اسانه نه ته جګړه جوړ کړه ستا په خوا کې یو سړی امین بالجهر وایي او برف الیدین کې ته به نه کې نو دې معنا ده چې ته هغه برداشت کوه هغه دې تا برداشت کی نو د اسلام د تعلیم د دې لپاره چې هغه دې ته وایي چې دا سنت دي زه په دې وجه عمل کوم او ته دې ته وایي چې دا سنت دي زه په دې وجه عمل کوم خو هغه لم دا پکاره چې تا برداشت کی ځکه ته د سنت په اراده په دې عمل کې او تعالی پکاره چې تا هغه برداشت کی ځکه چې هغه د سنت په نقطه نظر باندې په دې عمل کوي نو اسلام خدا د محبت لپاره چې په دې مانزه کې دنه که فرض کوي یو اختلافي خو چې معال او مرجع او دلیل د قران او سنت نه راوړي نو ته برداشت کړه دا بل خبره شته علمي رائے او یو دا بل علمي رائے بل په خپل ځای خبره ده خو برداشت وکړه دا غیر د جګړه جوړ کړه چې ته ولې دا شي کې او دا زه ولې دا شي کوم په مانزه کې جګړه جوړ کړه نو کوم شی چې د امت د توسعې سبب هغه د امت د تزیق او د ګرانه او د مشکلاتو سبب ولې جوړ نو دا وساده تو دویمه خبره ده چې دا امور ژوندۍ دي نو ژوندۍ دي نه په دې کې فرق دی یو دا چې پیغمبر یو شی ته حرام وایي یو دا چې پیغمبر ته حرام نه دی ویلي خو د دلیل په بنیاد باندې ورته یو امام حرام وي بل ورته جایز وي نو کوم حرمت چې پیغمبر په حکم لګاو نه هغه حرمت قطعي او یقیني دی او دا غي نه انکار کول کفر دی او کوم حرمت چې دا غي امام فتوا ولګولا نو هغه حرمت ژوندۍ دی نو دا غي په وجه دا غي نه انکار کول نه ګناه نه سبب څه مشکل دا غي نه جوړي دا خو ته دې نه مشکل جوړ شو نه یو طرف ته دا مشکل جوړ یو صاحب سنو مې مسعود احمد صاحب کراچي والا جماعت المسلمین ځان له جوړ کړي هغه وایي چې دا خو ګوره دا اختیار خو د الله او رسول سره دی چې کله به یو شی حرامي او کله به حلالي او دی وایي چې فلان کې امام دا حرام کو فلان کې امام حلال کو نو وایي دا کفر نه کوي نو یا خو ته ډېر زیات جاهلی او یا ډېر لوی دوکمار دې دوه نه بغیر خالي نه یا دونه جاهلی چې په دې ډو پوهېږي نه چې حرمت قطعي او په حرمت ژوندۍ کې څه فرق دی او یا ښه پوهېږي خدا امت په جنگ ورولې چا د ډیوټي لګولې ده چې دا امت شابه په جنگ ورولې چې په جماعت کې دا ورته په جماعت کې مونږ شو روزه تیر شو نه پته راو چا جګړه وکړه نه چا په امین وکړه دا چې د مسلمانانو د یو بل سره شیر او شکر دي نو ته دا پیسې ولې د منظم کړې ته څه لپاره مو مقرر کړی چې د مسلمانان جګړه نه کوي په منځونو په دې روزو نو یا هته د خلک په جګړه ورولې ځکه ته په دې نه پوهېږي چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام جزئیات بیان کړی دي خلکو ته نو که جزئیات بیان کړي ته یو تاسو کومه دا راته وایي چې نبی له سلام سره ویل چې پښو حلاله ده مردار تاسو ټول دا خبره نوٹ کړئ او چې دا کوم سړی دا دعوه کوي هغه ته وایي ما ته حدیث راوړه یو صحیح حدیث د نبی له سلام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې پښو حلاله ده مردار زې شاب دا تاسو نو نبی له سلام نو دا ویلي چې پښو حلاله ده او نه دا ویلي چې پښو مردار نو د امام ابو حنیفه او د امام لیث ابن سعد په دې کې اختلاف راغی نو لیث ابن سعد وایي لیث ابن سعد ورکه سړی نه دی خو شاګردانو ته سم ملاو نشو او امام ابو حنیفه ته شاګردان ډېر غټ ملاو شو کله کله سړی ډېر لوی سړی خو هغه ته شاګردان ملاو نشي نو ځایش او کله کله ور شاګردان یو سړی ته ملاو شي نو دا هغه د علم خورم کی او دا هغه په علم کې ترقیم پیدا کی او دا هغه علم عمر شي خلکو ته نو بس هغه وزلېږي خلکو ته دنیا ته وزلېږي او کله سړی ډېر لوی صلاحیت او قابلان شاګردان ملاو نشي نو لیث ابن سعد رحمه الله ډېر لوی سړی او شاګردانو ته ملاو نشو او امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګردان ملاو شو امام ابو یوسف او زفر او محمد او دا لږ خلک خو نو دا ته ملاو شو نو امام لیث ابن سعد وایي چې پښو حلاله چې حلاله ده امام ابو حنیفه رحمه الله وایي نه پښو مردار نو چې امام ابو حنیفه ورته حرام ویله نو د دې څه مطلب شو چې چا ورته حلال ویل نو به کافری یا به گمراه او یا لیث ابن سعد چې ویل چې پښو حلاله ده نو دا څه مطلب دی چې چا ورته حلال ویله حرام ویل نو هغه صحیح ابا کافری او ابا گمراه نه دا خدای امام ابو حنیفه راي نو او دا لیث ابن سعد دا کستاونه جاهل راي نو یبا دا راي خدا نو یحیی بن معین یو ډېر لوی محدث دی امام ابن عبد البر مالکی رحمه الله جامع بیان العلم وفضله دا د علم په موضوع کتاب دی پای کې هغه د یحیی بن معین قول نقل کړی دی
وما برحا اهل الفتوى يفتون هميشه د خلق د علماء تپوس کوي علماء د خبره جواب ور کوي نو فيحل هذا ويحرم هذا نيوشي حلال وي وبل شي حرام وي فلا يرى المحل ان المحرم هلكا لتحريمه چې کوم سره وته حلال وي نو داغه د عقیده نه چې چا وته حرام وي نو هغه تباشر د اسلام نه وته او ولا يرى المحرم ان المحل هلك لتحليله او چې څوک ته حرام وي نو داغه د عقیده نه چې چا وته حلال وي نو هغه تباشر ځکه دا حرمت او حلت ځونی دي نو څنګه دا آیت دا خلاف وي چې ګوره ورته اجتهاد خو امر ځونی دي او په هغه قرآن رد کوي چې ان يتبعون الا الظن ما لهم به من علم الا اتباع الظن هغه ځوان چې هغه د قرآن او د سنت په مقابله کې قرآن نه دی ویل کنه یا ذکر قرآن وی وان الظن لا يغني من الحق شيئا ځوان د حق په مقابله کې چې پیش کړي نو غلط کار کوي ځوان چې د حق په ځوان د حق په ځای کار نه کوي چې کوم ځای کې حق موجود دی نو هلته د حق اتباع ولې نه کوي د ځوان اتباع کوي خو چې کوم ځای کې حق موجود نه دی تفصیل او تا ته ویلي چې اوس ته به کې ستا اختیار دی نو په هغې کې د ځوانیاتو نه کار اخیستل د هغې دپاره دا ځوان ټیک لفظ دی دا ځوان د هغې دپاره ټیک لفظ دی که دا ځوان نه وی نو څه به وی دا خبره بنیادی ته ور ذهن کې کېنوه نو چې وجلی نه دی نو څه شو نو بر رفعه الله الیه الله تعالی ځان ته اوچت کړی دی په دې به بیا سبا له خبره کوو انشاءالله واخر دعوانا دینی جماعتوں کے عمراء کو عیسائیوں کے مذہبی پروگرامات میں شرکت کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ناجائز دی په مذهبي پروګرامونو کې کېناستل ناجایز دي او مذهبي تقریبات چې کومې د هغې لکه د کرسمس کیک چې کټ کې نو دا کرسمس کیک له به ته نه ځي د هغه مبارکي به ورته نه وي او که هغه تا ته اختر مبارک شوی نو وایي به درته ستا اختر خو ټیک دی د هغه اختر غلط دی واخر دعا وکړئ ډېرو ملګرو لپاره دعا وکړئ بیماران هم دي څوک وفات شوي دي پرون هم دلته دې خال کې یو مشر وفات شوی دی نورو ځایونو کې دی حاجي آباد کې زموږ یو ملګری دی د هغوی یو رشته دار زنانه وفات شوې ده نور هم ځای په ځای چې کوم ځای کې ملګرو کې څوک د هغې خپلوان رشته داران وفات شوي ټولو دپاره دعا وکړئ اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم ولا تعذبهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بیمارانو دپاره دعا وکړئ الله تعالی بیمارانو له شفا وکړي اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم